که ته بل مسلمان وشرمې نو الله به تا وشرموي. او خبره د حیا او غیر حیا کوم دا یو خبره خصوصا کم کسانو چې واده کړی دی شادي شده افراد دي د حیا اظهار وکړي د حیا مظاهره وکړي او د حیا مظاهره داسې د نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله هم ته صحبت کې لیټونه بند کا په ځان باندې نرۍ څادر واچوه چې نه تا ته ښځه ښکاري او نه ته ښځې ته ښکاره کېږي د هغې ثمره به ستا په اولاد کې وځي ځکه که ته دغه ټایم کې وشرمېدې نو الله به ستا اولاد داسې پیدا کړي چې ستا اولاد به تا ته بره نشي کتلی او کنه د انګریزانو غوندې مردار لګیای د حیواناتو غوندې لګیای زما محترمو نو دغه زناور بچي به دې بیا پیدا کېږي لکه د حیواناتو دې کې ګوره عبرت دی د مؤمنانو د مسلمانانو گویا چې زمونږ پیغمبر یو خبره کوي هغه د امت لپاره د خیر خبره به وي که د بې خیره به وي تاسو نه تپوس کوم جي د خیر خبره به وي که نه دې کې خیر دی نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان په مخ ته ځمکه ګاونډي یې بې حیا کړ الله به دې بې حیا کړي گویا هغه بې حیایي به ورته الله د بچو په دغه کې ښکاره کړي زما محترمو او الله به دې وشرموي دې به دغه کړي تر دې پورې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې لا يدخل الجنة جنت ته بیا نه داخلوم چا نه چې ګاونډي په عذابي دا خو درس بل چا چې د شپې د اوده کېدو په وخت کې تبارک الذي ووې په دغه شپه باندې اسرائیل علیه السلام نه راځي بس دا خبره یاد ساتئ ښه تبارک الذي بس یو رکوع ودی که نه څوک چې وي هغې ته پته لګېږي که نه د اوده کېدو په وخت کې چې چا تبارک الذي ووې د هغه د مرګ د ګارنټي پیغمبر اغوښتې ده په دغه شپه باندې قیامت سبا کېدی شي خو چې چا تبارک الذي په کومه شپه باندې ویلي په هغه شپه باندې وفات کېدی نه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین حدیث ته غوږ کېدی ښه لا یلدغ المؤمن نه چې مؤمنه من جحر واحد د یوې سوړې نه اواز تیز وایي ښه مرتین دوه کرته لا يدخل الجنة نه به داخلیږي جنت ته من هر هغه څوک لا یأمنو چې په امن ني جاره ګاونډي د بوائقه د مصیبت د دنا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین په ختم خو پوه شوې انشاءالله که نه دا تاسو ته اجازه ده کوم کسان چې ناست دي انشاءالله ښه برپور کار وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوستو د ملګرو اور د خدای حاضره مجمع ستا د رضا دپاره راغلی دا درس خپل دربار الهي کې قبول منظور کې الله ستا د حبیب ذکر له راغلی دي ستا د حبیب تذکرې له راغلی دي الله تا خپل قرآن کې فرمایلی دي څوک چې زما د حبیب تذکرې ته ناستي خدای زه ورته به ذات خود ګورم الله گویا پرښتو والا مجلس دی د حاضر مجمع زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي الله د خپل درنې پوره کې خدای چاته څه قسم دردونه دي مصیبتونه دي الله په خپل دست قدرت ختم کې الله د ختم د اجازه ورکړه خدای څه مشکلي الله چاته څه قسم مشکلي دردونه الله څه قسم تکالیف دي د دې ختم په برکت باندې الله تکلیفونه خدای دفع کې الله دا ختم زموږ دپاره د نجات او د نجات سبب خدای وګرځي الله دې ته په د عمل کولو توفیق خدای نصیب کې الله حاضر مجمع چاته څه قسم مشکلات دي دردونه دي مصیبتونه دي بیماری دي یو ملګري د بیماری دپاره التجا کړې ده چې بیمار دی او دعا ورته وکړه الله څوک بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي په دا مجلس کې بیمار دي الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې بیماری خدای په صحت باندې بدله کې الله د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبارونه کې برکت واچوه رزق کمزور دی الله رزق کې برکت واچوه حاضره مجمع خدای دا کتاب د حاضر مجمع دپاره خصوصا کمې خویندې میندې چې دا درس اوري په ذوق باندې چې کله سپیکر برابري الله د کامران تم خدای د نیکۍ هدایت ورته خدای وکړي الله د ده په زړه کې واچوي چې دا سپیکر یې نوی ولګي ټول وایي امین الله د ده په زړه کې واچوي چې دا سپیکر یې نوی ولګي الله دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي حاضر مجمع د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن قدرم دا کنیو په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام